بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا عفوك بعد قدرتك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم گران قدر علماء کرامو خوگو طالب علمان رونو او د دین کلی جذبی لرونکو غیرتمندو مسلمانانو رونو الحمدللہ په دې محفل او مجلس کې دا نامور علماء کرام تشریف فرما دي د دې علاقې ستاسو د ټول جانی پہچانی سیاسی او مذهبی شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب او مشہور روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد طاہر صاحب زمونږ د جامع عثمانیه د حدیث او اساتذه کرام حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب او حضرت مولانا تحمید الله جان صاحب د دې محفل او د مجلس رونق دي خو خدای چې د ټولو مرګرو لګلې خبرې کړې وې کې دې شي چې د چا د خبرو نه فائدہ څومره رسیدله نو دا ډېره رخوا الحمدللہ دا یو دینی او روحانی محفل او مجلس دی د جامع عثمانیه فاضل حضرت مولانا حافظ حضرت عمر صاحب د شپږو کالونه دا یو مهنت د دین شروع کړی دی الحمدللہ دا غي کارکردگی تاسو ته هغه تعلیمی کارکردگی څومره و چې تاسو سترګو نه پناوي غي درته وویل او نور د دې مدرسې په دې چار دیوارای کې چې تاسو ناشته دا د دې شپږو کالو د مهنتو غنه چوڑ او دغه مشاهده ده ماته دې مرګرو دا وی چې د محفل او مجلس کې اکثر هغه خلق دي چې کم د دې طلباو سرپرستان دي ګرانو او عزتمنو مسلمانانو رونو خامخا انسان چې د معاشري ترازی نو صد کار کې الله دې مصروف ساتي ته طبي طور سره فطري طور سره دا نشي کېدلی
چې انسان د معاشرې ته راشي دی په دې کې هېڅ نه کوي څه خو به کوي خدا ته رب کائنات یو تقسیم شي چاته د دنیا د چلولو دپاره یو کار حواله کی انسانی معاشرې کوم ضروریات دي د چا په اوږو باندې وغورځوي څوک کاروبار ته واچوي تجارتونه کول پې شروع کي چا باندې ملازمتونه شروع کی څوک سرکاري اهلکار وګرځي څوک استاد وګرځي مختلف قسمه ذمہ داریانې ورته حواله کی او مجدد الفسانی رحمه الله وی چاته کار نبوت حواله کی چې ځا ته په دې دنیا کې دا کار حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وی دی علماء کې دوه قسمه خلک وي یو هغه چې د صرف خپل فکر شروع کی دویم هغه چې د خپل د فکر په ځای باندې د خدای د مخلوق فکر شروع کی وي مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي وی دا دویم کس د دې لومړني کس نه ډېر غوره دی دغه کار نبوت ته چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام څومره دنیا ته راغلي دي هغه په دې معاشره کې دبل فکر کړی دی د انسانیت فکر کړی دی چې دا انسان د جهنم نه بچي د خدای د بغاوت نه بچي د الله د قهر نه غضب نه بچي تا یو جدوجہد یو مهنت کړ دی او دا انسان چې کوم په ډسبین کې پروت دی د دې نه راوچت کړی دی او د فرش ته عرش ته رسولی دا کار نبوت مجدد صاحب وی دا کار کله نا کله خدای علماء ته حواله کی ډېر علما داسې چې هغه دا عوامو غوندې د ډوډۍ په تلاش کې شروع کی پی داسې خو ډېر علما داسي چې د هغې په زړونو کې یو داسې درد پیدا کی چې د دې درد په وجه سره دی په معاشره کې د الله د دین کار کوي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې څومره مهنت کړی دی ډېر ګران مهنت یې کړی دی زه چې د ننني حالت ته ګورم او د دې علماو د کارکردګۍ ته ګورم او د دې د مهنت ته ګورم او د معاشرې یا د حکمرانانو د رویې ته ګورم نو یقینا ما ته اندازه شي چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا جدوجہد دا مهنت څومره د ګران او دشوارګزار مراحلو نه تیر شوی دی د قرآن نه کته تاسو کې کوم تابعو تذکره قرآن کړی دا سپکه سپوري وي او د انبیاو د طرف نه هاغه یو باوقاره جواب وي دا ټریننګ دلته ولو دی موجوده حالاتو ته د علماء د حالاتو ته ګوري سړی ته واقعي دا پته لګي چې انبیاو کوم جدوجہد کړی دی کوم مهنت کړی دی یقینا د ټریننګ چې ولا خدای کوم ور کړی دی د کار نبوت لپاره او د پیغمبرانو کار کولو لپاره د کوم حوصله او د جذبې ضرورتي نو الله یو خاص خصوصي نام سره د علماء ته ورکوي ګورې دا په دې موجوده دور کې زه د دې ماشومانو ماشاءالله دې تقریرونو ته د ډېر وخت نه ګورم څنګه چې را دننه شلم ماشومان غریبانان که په اردو کې که په عربي کې که په انګریزي کې که په پښتو کې یو خبره باندې زور کوي
مدرسه څه شی دی مدرسه څه شی دی مدرسه څه شی دی مدرسه څه شی دی ته ولي کوي سوچ خبره زنم د داسې دور نه په معاشره کې تیریږم چې زه کوم محنت کوم زم کوم کار کوم نو خلق دا هغه کار نه مستفید کیږي خلقو ته هغه کار اخکاری خو سترګو باندې داسې قسمه پردې راغلي دي چې زه مجبور شم زه ورته دا کار کوم مدرسې چې کوم کار کوي په دې قرآن باندې جمعه او مدرسه چوچته ساتلې ده د جمعه تعالی ساتي د دې امام د دې مؤذن د دې قاری دا د حلال او حرام او تمیز دا د جایز او د ناجایز او تمیز دا د مور او د خور دا تمیز او د عزت د یو سکول یو کالج یو یونیورسيټي نه بیانې دا د دې مدرسې برکت دا د معاشري ضرورت دی په ملک کې دوه قسمه ضرورت دي زمونږه یو زمونږه جسمانی ضرورت دي داغه فکر حکومتونه کوي داغه حکم فکر مخلوق کوي دا زموږ سړک ضرورت دی حکومتونه پلانینګ کوي ولا پی سی 1 تیار یو بجټونه پیش کوي دا سکول زموږ ضرورت دی مثال تو سره دا مدرف زراعي زموږ ضرورت دي جاز دی ریل دی بس دی موټر دی دا سيزونه څومره روان دي او به زموږ ضرورت دی حکومتونه داغه د لپاره پلانینګ کوي حکومتونه نورو حکومتونو دا تعاون اخلي سیستم روان دي او د دې معاشري ضرورت دا دی کنه چې دته د مور او د خور او د خدي تمیز او خیا دته د جمعات ولا آباد کا دته د الله معرفت خیا دته د خدای سره جوړ راواله ته د دې معاشري ضرورت دی لیکن د دې د لپاره هیڅ یو قسمه حکومت نه سوچ کړي دی نه کوي نه دا کار دی دا موږ چې په ډېر نازیګو د سعودي حکومتونه او د اسلام ټیکداران د عربونه جوړ کړي هلته د مدرسې نوم اخیستل جرم دی پرې خدا خلا پرېږدی چې مدرسې دې جوړې کړي نو د معاشرې ضرورت دی او باوجود د دې نه معاشره هغې له څه نه کوي بجټ د هغې نشته پلانینګ د هغې نشته پی سی 1 د هغې نه تیارېږي په حکومت په همدنۍ او په وسایلو کې د هغې برخه نشته دی او بیا دا کار 100% کېږي علما وایي دا ځکه چې د دې څومره د انساني د بدن د ضرورتو پلانینګ هغه په دې فرش باندې کېږي او د الله د دین کوم ضرورت دی د مخلوق د هغې دپاره پلانینګ چې کېږي هغه په عرش باندې کېږي د دې پی سی 1 په ځمکه تیارې او د دین پی سی 1 چې واخلې هغه په فرش په ځای په عرش باندې تیارېږي دا د وزیران دا ورته دا خلک پیش کوي او د هغې پلانینګ چې څومره پیش کېږي د الله په دربار کې خدای خود پیش کېږي انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون زه حفاظت کوونکی یم زه دا نظام چلوم ګورئ تاسو کوم جومات بغیر د امام نه پاتې دی کوم جومات بغیر د مؤذن نه پاتې دی کله کله د امام نشته دی دلته مؤذن نشته دی خدای فضل دی دا خواري مدرسې دا چې ته ګوري د حکومت مخکې غونې ورځو کې چغې لګولي وی موږ دا مدرسې قومي داري کې راولو قومي داري کې نو ما چې دا بیان وکړه نو مې یو جلسه کې دا خبره وکړله
دا بیوقوفان دي د مولیان او د مدرسې په قومي داري کې راوري. قومي داري ته زما د مدرسه راوستل دا د مدرسې تعظیم نه دی، دا د مدرسې سره ښه کول نه دی، دا د مدرسې سره بد کول دي. ولې زما مدرسه چې واخلي دا زما دا مدرسه دا قومي داره نه، دا په بین الاقوامي داره کې دا د دې کارکردګي د عالمي دنیا د پاره ده. او ته ماته د عالمي دنیا د پاره فکر مه کوه، صرف د ملک د پاره وکړه. دا ته سره ښه کوي که بد کوي؟ دا دې بچو ته ګوره که ستاسو خیال دي تقریر ته خیال کوم چې کله دی خبره کوي نو پوره دنیا د پاره کوي، پوره دنیا د پاره. دا په دې امریکا کې، په دې برطانیه کې، په دې جاپان کې، په دې لوی لوی د عربو د ملکونو کې دا اسلامیک سنټر چې څومره سنبالي دا ستا د دې خوارو مدرسو د فضلای سنبالي عملي طور سره دی سنبالي. د دې د سنبالولو نه بغیر بل څوک دی یونیورسټۍ ولنده کوي. د یو یونیورسټۍ چېرته پروفیسر الله ماشاءالله چېرته په امریکا کې به پروفیسري یا به چېرته مثال تو سره په لندن کې او په دې جاپان کې او په دې ملکونو کې یو یونیورسټي داسې نشته دی د پاکستان کې چې هغه په عالمي هغه سټینډرډ باندې پوره کېږي. او زما د دې ملک دا مدرسې چې څومره واخلي الحمدلله دا بین الاقوامي میدان ته هغه پراګرس ورکوي او هغې ته خلک ورکوي او د معاشرې ضرورت پوره کوي. پروس بل 2 کاله مخکې جاپان کې هوټل نه ووتلم، خامخ جومات تپوس مې وکړ، جومات ته لاړم. جومات کې چې مې وکتل هغې کې یو قاري صاحب او دومره ښکلی کار یې کوو په هغه جومات کې چې ما ته پته ولګېدل. نو قاري صاحب د پنډۍ کې یو مدرسې کې قرآن یاد کړی و، دا تجوید یې کړی و. عوام هم جومات ته د کار ځای نه وي. او کله ناکله د بجلیګر مولوي صاحب خبره وي چې څنګه قوم وي دغسې امام وي، هغه امام هم ورته د کار ځای نه وي. فکر پکې نشته. حکومت که ستاسو خیال دی لوی لوی پراجیکټونه جوړ کړي لوی پراجیکټونه، په دې پراجیکټونو کې اربونه روپۍ خرڅ کوي او د جومات په نقشه کې نه وي، د جومات پیسې په دغه پراجیکټ کې نه وي. نو اخر کې څه وکړي؟ یو بینر به ولګوي وایي چنده دې کر ثواب دارین حاصل کړه. غیربون روپو کې د دې جومات څه نه وي. ای زما ربه څومره بې پروا بادشاهي چې تا خپل د دې نوم د ځای دپاره کوم ځای انتخاب کوي، په څه طریقې سره کوي د مخلوق ته ښایي. په غیربون روپو کې د دې دغه نه وي. که ستاسو خیالي لوی لوی دفتري وي لوی لوی او په هغې کې نو بیا خو جومات ته وي. او که جومات چېرته د خلکو په مطالبې باندې جوړ شي نو بیا هغې له امام او مؤذن نه وي. تا ته پته ده د هغې امام څوک اکثر د بشتي په پوسټ باندې خطیب صاحب واخلي او یا د خادم په پوسټ باندې واخلي یا د مالی په پوسټ باندې واخلي. دا به د جومات د محراب چې دی سنبالي. دا زمونږ د حکومتونو رویه وي د جومات سره، ځکه د کار ځای ورته نه وي. ته سوچ وکړه چې یو ګریډ 20 او ګریډ 19 او 20 ګریډ کې یو افسر دی او هغه ته په دې مسله باندې کلاس 4 ولاړ دی، هغه ته پسې موس کوي. نو د دې 20 ګریډ افسر په دې ذهن کې به د دې مسلې او د دې ممبر او د دې محراب څه عظمت راشي. اب څه وي دې ته؟ او تاسو د عوام یې که نه؟ تاسو هم دغه یو څیز نه. اکثر چې موږ ته راشي قاسم صاحب ته به هم ځي، طاهر صاحب ته به هم ځي، موږ له امام راکوي. څنګه امام؟ ویجي سپک غوندې امام لاله راکوي، سپک امام غواړي. پوښتې که ده درون امام تاسو له دی پکار بس چې څه دي خو له صورتونه یاد دي، بس له صورتونه ورته یاد دي.
چې د لس سورتونو والا مولا دي نو به دغه حالي نو چې حکومت ورته ځان له توجه نه ورکوي ته ورته ځان له توجه نه ورکوي چېرته عشر او زکات مکات چېرته هغه راغونډ کړي هغه په مولا صاحب باندې څه خدمتونه دې نه واخلي هغه ورته چېرته حواله کړي هغه هم په څومره طریقې سره نور دغه ته ضرورتو ته خیال نه کوي هغه هم د نر بچی دی هغه هم د جومات ته د کار ځای نه وي او بس مونځ درله کوي وي بس دی نور نه درته څه عقیده درله جوړوي نه درته څه اخلاق ښي نه درته څه معاملات ښي هغه مولا چېرته مونځ کوم تو سهار دا مونځ به یې ورته په قل یا ایها الکافرون او لیلاف قریشین باندې کوم یو سړی ورته وي یاره مولوي صاحب ولې په فلاني جومات هغه استاد چې دی یو ډېر په اوږدو صورتونو باندې مونځ کوي دغه تنخواه ته دې خیال کړی دی هغه له څه ورکوي زما خو تاسو 500 روپۍ تنخواه ده د دې 500 مونځ خو به دغه د قل هو د الحمد وي که نه نو درې واړه بیا یو طبقه کې د کوم ځای د کوم ځای نه راغی د جومات ته د کار ځای نه حالانکې د ټولو نه لوی د کار ځای چې واخلي درته قسم خورمه حانس کېږم نه که دا حکومت د عوام او دا مولا دا درې واړه په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې د جومات دې ځای ته د جومات ته د کار ځای ووي نو د معاشره کې چې دا څومره افراتفري ده او دا څومره چې دی الګوله ده او دا څومره بدیانتي ده د دې ټولو علاج د دې جومات ته منبر او محراب نه کېږي د کار ځای ورته ووایه دې جومات سره ټول خلک وابسته وي دې ته چې د قرآن درس شروع شي دې ته عقیده هم ښیي نظریات دته اخلاقیات هم ښیي دته معاملات هم ښیي دې معاشرې نه ټول راوځي نو چې دې معاشرې نه ټول راوځي او د دې ټولې معاشرې تعلق د دې جومات سره دی نو چې جومات نه محنت شروع شي نو دا معاشره به ټوله نه به دا کرپشن وي نه به دا دروغ او بېیماني نه به دا دوکې نه به دا فراډونه او نه دا د حرامو د نارواو دا خوراکونه به جومات ته کار شروع شي دغه وجه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته لاړو د ټولو نه ډومبې قدم یې چې اغوستی دی د جومات د جوړولو یې اغوستی دی جومات جوړو مسجد نبوي سهل او سهیل دا دوه یتیمانان دي دې ته چې ستاسو دا ځمکه ډېره خوښه ده دا کوم ځای کې مسجد نبوي جوړ دی ودا راکئ ماله ما باندې خرڅه کړئ چې زه پکې جومات جوړ کړم هغې وي صاحب دغسې یې راکړو وی نه داسې درنه نه اخلو موږ له یې راکړئ پیسې وله ورکړې او دا یې ترېنه واخیستله او جومات یې د دې ځای نه جوړ کړو پیغمبر چې چېرته تللی دی هلته د جومات اهتمام کړی دی د پیغمبر صحابه چې دنیا ته کوم ځای کې فاتحانه رنګ ته کتلي دي هلته یې د جوماتونو خیال کړی دی جمعه جوړ کړی دی لومبې عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ مصر ته لاړه چې مصر یې فتح کړ نو د فوجانو چونی وه دا د قاهرې سره نږدې ځای دی او په دې ځای کې یو لویه خیمه یې ولګوله او هغه خیمه چې ولګوله په هغې کې منځونه یې شروع کړه فوجانو دغه ځای کې بیا جامع عمرو بن عاص جوړ شوی دی د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې لوی جومات دی زه دې جومات ته تللی یم اتیاو صحابه په دې جومات کې برخه اخیستې اتیاو صحابه دارنګې دمشق کې جامع الحموي او لوی جومات جوړ دی او دا د ابو عبیده بن جراح او د خالد بن ولید دواړو نیم جومات چې هغه فتح کړی او نیم په مصالحت سره بیا جوړ شوی دی لوی جومات دی چې دی کله دمشق فتح کړ نو بیا خبره د جومات طرف ته وکړه دا د ترکو ته لاړ شي دومره ښکلي ښکلي جوماتونه چې
چې کوم ځای کې دا سلطنت عثمانیه رسېدلې دی هغه چېرته ډېره موده مخکې په دې ټوکیو کې دی رسېدلي ورته یو جومات جوړ کړی دی نو تا د دنیا ګوټ ګوټ ته چې مسلمان رسېدلی دی نو د جومات اهتمام کړی دی کله چې د جومات اهتمام کړی دی جومات ته د کار ځای ویلی دی نو بیا په هغه علاقه کې په هغه ملک کې تبدیلي راغله خلک بدل شي زمونږ خو خدای دې خیر کړي خو د نوي پاکستان کې ټینګ شی ورته پوښ دی که نه مونږ خو درته وایي چې دا زوړ ښه دی تاسو وایي نه جي نوی پاکستان انقلاب راولو ټینګ شی اوس د انقلاب ته اوس یې درله دا جوړ کړو چې دا جوماتونه هم درله اف ای ټی اف کم دغه راغلی دی ترمیم راغلی دی وقف والا اطمینان ژوند تیری مطمئنه زندگی تیری نو ملکونه د دې لپاره ټارګټ کړو څه ملکونه په دې کې چې ترقي یافته وو څه ترقي پذیر وو څه غریب ملکونه وو او یو سروې وکړله انجوز منجوز سروې نه کوي پرون ستا یو سروې د اخباراتو کې راغلی ده وایي چې پاکستان کې کرپشن او غلا او دوکا د خدای فضل لیوي پاکستان چې د سلور ډیګری نور په مخشه په کرپشن کې پوښتنه کنه دا لا بل نوې پاکستان مبارک شه پوښتنه کړي چې خدمونو په ځای باندې نور درته میدان تکړه دا جایزه وی ریپورت پیش کړي او دې جایزو باندې بیا د ملک نظام چلیږي نو پرون ما خیال سره یو بین الاقوامی او دغه د ان جی اوز دی دا غي ریپورت هغه عموما په دې حکومتونو جایزې اخلي چې تر رشوت کم ځای ته ورسېد د پوسټ قسمت کې دا قیمت څومره ولګېده برتی د ترانسفر قیمت څه دی ویلیو څه چلله ته خلک د دې معلومات کوي دا کوي ریسرچ کوي خپل نو هغې په دې باندې چې دنیا کې اطمینان زندگی څوک تېروي هغې هغه ریپورټ چې راغی هغه ریپورټ کې دا خبره کړې وه چې 80% خلک د دنیا بالکل بې اطمینانه زندگی تېروي پریشان حال دا ریپورټ یقینا څه حده پورې څه وزن لري ته د معاشرې د بازار ته وځه او ته د سړو تپوس کا لکه څنګه ژوند دې څنګه تېرېږي د یو به درته نه وایي که دا کروڑپتی دی که دا اربپتی دی که دا لیډر دی که دا ورکر دی که دا زنده‌باد او مرده‌باد والا که دا حزب اختلاف دی که حزب اقتدار دی که زمیندار دی که مالک دی که کسان دی که څوک دی نو هغه به په داسې یو غم باندې ککړ وي چې ته وایې تپوس نه یې نه تپوس کوو چې څه له مې درنه تپوس کوم لیونو یو میدان ګرم دی نو هغې دا ووایي تا خو ته هم دغه نه دا پته لګي تاسو ګورئ نن کلرکان ځان له غریبانان پریشانه دي افسران ځان له پریشانه دي ډاکټران ځان له پریشانه دي بیوروکریټ ځان له پریشانه دي اسټیبلیشمنټ ځان له پریشانه دي حکومت ځان له پریشانه دي حزب اختلاف والا ځان له پریشانه دي ټوله دنیا د پریشانۍ کې ده نو یقینا د وزن شته دي چې دنیا کې 80% خلک چې واده کنه دا خو بالکل پریشانه دي دی داسې سرګردان دي چې دې څه ټکانه نه مومي او 16% خلک چې واخلي دی مصنوعي اطمینان پیدا کوي مصنوعي لکه شراب څکلي نشې کړي دا څه دي دا د هیروین والا دا د نورو کیسو والا دا نور پر بېدیني کول بېحیایي او بېغیرتي والا دا ځان داسې خود دپاره چېرې ده زندګي لایف د حقوقو زندګۍ چې دی هغه یو اطمینان سره تېرو چې وخت ښه تېر شي نو هغه مصنوعي څیزونه پیدا کولو دپاره 16% خلک دا دی وایي په دنیا کې صرف 3% 4% خلک داسې دی چې هغه د اطمینان ژوند تېروي اطمینان زندگی صرف 4% دا دغه انجیوز ریپورټ دی بیا دا 4% خلک چې واخلي نو د دې ترمنځ
درې خبرې داسې دي چې د 4% کې موجود دي. یعنی دا خلق درې خوبیانې دي کې چې دی د دنیا کې زندگی د اطمینان تیری. یو خوبي خدای چې ډېر زیات مالدار غریب طبقه ده یا متوسطه طبقه ده دا رښتیا ویلي دي. ځکه موږ د پښتو کې یو خبره وي چې ډېرې مالي بدیالي ډېرې مالي بدیالي ځکه نن سبا خو که پیسه دې ډېره شله بینک کې ته نشي خلی که بینک کې خلی نو نیپ والا تپوس کې باچا دا دی کم ځای نه راړله دا ګوري نه کله ګمنام اکاونټ کله فلان اکاونټ کله فلان اکاونټ کله به بار ته لیږي کله به د بار نه رالیږي که هر یو د هغه په پریشانۍ کې هغه پیسو والا هغه یو کلي کې چېرته سیلاب راغی نو چې خلک کډې غونډولې چا بکسونه چا بوره چا یو غریب سړی ویسې نو یو صادری پوګه باندې صادری راواغسته په دې ګواچو ویزه شکر دې غریبای نن میله په کار چللی چې هیڅ خبره باندې نشته نن میله په کار شلې نو غریبي د سړی په کار شي سوچ پدې نه مې اکاونټ شته دې دستار نه دارې غمې پیچ نه دارې منهج نه دارې غمې هیڅ نه دارې نور چې کله پیسې نو واقعي ډېر پریشان ویو دا خوبي دې 4% چې دې څنګه څه شي پیسې ډېره نشته. دویمه خوبي دا ده چې د دې سنس دین سره مذهب سره تعلق وي ته رښتیا ویلي ځکه که چا د عیسایت سره تعلق دی که یهودیت سره دا نه وي بچا په حق دي خو د داسې یو ده که عیسایي مذهب سره دی که یهودي مذهب سره دی که بل یو مذهب سره دی یا اسلام سره تعلق دی د دویم خوبي په دې 4% کې دا ده چې دې سنس دین سره تعلق وي. او درېمه یو بله خبره کړه وی د اطمینان ژوند په دنیا کې هغه څوک تیری چې هغه د خپل په ځای د بل غم کوي او د بل فکر کوي. دا درېمه خوبي پکې دا ده. ما چې دا ریپورټ وکړه کنه په خدای کې نو کومه ته زما د دې خواري مدرسې دا خوار استاد او دا محتمم او دا ناظم او د دې مدرسې په دې چار دیوالای کې دنه د غریب طبقه تر ته په مخراله چې دا څومره د اطمینان ژوند تیری دي او الحمدلله د دین سره تعلق دی د غریب سره دی او د بل فکر کوي. دا ګوري نه تاسو چې څومره ناستې تاسو د بچی د حضرت عمر مولوی صاحب ته حواله کړی دي نو په خدای یقین وکړه ته په مولا باندې دا هم لیاس خېجای چې ما له بچی راوست دا دی چې دا بچی چې کوم ستا دی د دې د تربیت ذمہ دار بته د دې اخلاص ته د مولا د اخلاص ته د خیال دی د په کله کال نه وای چې زه د پیزم نشپګم نه به سکول لم شروع کوم ولا او چې لګم د تیرې شو د اخلاق باندې د دې چې بیا به درته وي چې مولوی صاحب تاسو بو کو چې پلی ګروپ نه به شروع کو نو دې ته ودرسي چې خیر دې تبا جمان راړه زم ولا پيوم درته چرته پیدا کوم او د رضاعت مسله بولم شروع کوم ټیک چې ورته بیا راړه حضرت عمر مولوی صاحب ټیک چې ورته بیا پوښتنه کوي خطونه داسې کوي توونه داسې کوي او په دې کې بیا د مولا را پاسي وځي د دین کار کوم زستا د دې او بیا تاسو خو بخیای او موږ ته خو چې اکثر د سرپرستان ملو شي کنه هغه بچی را تراکې کنه چې کم د سړی زوی نه وي پوښتنه یو ورځ یو سړی را تراکې ډېر وخت شوی دی ما ته وی چې استاد جی مې وایي دا داخلي دي کړه دي ور مولوی صاحب دې درته او دا مولوی صاحب درته وی په وخت بچی راولای کنه نو هغه را تراکې ما ته چې دا داخلي هم کړه دي ما ته کاکا داخلي ته خوشپک میاشت دي ټاک شه دې سر له داسې لاس را پرې خو دا ډېره زیاته موده ډېر لرې ده زوم چېرته مې سره ډېر شوقي دی او د شپږ میاشتې هم هلته صبح بقریب والا دی پوه شوې که زه شللې ما ورته کاکا ولې دومره خفه شللې وی جي هغه حرامي دی شیطان زوی په کور کې هغه وي ما وی هغه به داخل کړم هغه نه ټول تنګ دي نو ما وی تاسو ته به راولم ما کاکا مون خو د شیطان زوی نه داخلو که د سړي زوی په وخت په سوچ کو شیطان زامن له موږ لازم نه کولاو کړی تاسو موږ ته هغه دغه چې راشي نو بیا سیب د بچی تاسو نه کوي
نو بچی تپوسوم دا دی وجه دما قدردانو مسلمانانو ورونو د دین دا کار چې څومره ستاسو واخلي او دا کار ساده بچو ته تربیت کیږي دا ستاسو تاسو سره محسنین دي دا تاسو سره احسان کوي د دې احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان د دې احسان بدله دادا چې ته هم د دې سره فکر مندي شروع کا باقاعده صرف بچی مور کوي مدرسو ته زړه ورکای دی مدرسو ته زړه ټوکړه ورکای دی مدرسو ته نو چې زړه ورکای دی مدرسو ته د دې لوی فائدہ بداوي چې ته به د دې مدرسې سره جوړاو وي ته به د مدرسې سره د تعلقي تا نه مولا چرته دا نه غواړي چې ته ځان خرج کا مال پیسې راک نه وي خپل لګي مونږ داخله کوله یو ځل یو تن زوی داخله چې زوی داخله نو ته ما وی چې دې خو 2.5 روپۍ د میاشتې خرچه ده هغه ما ته وی چې چې دا په زور کوم مې ته څه کار کوي زه دیاړي مې چې دیاړي وټاک مزدوري کوم مې 100 روپۍ دې پر اوس کارو قبل کالي اته 1500 روپۍ مې دیاړي دا ما ته چې دیاړي 1500 ملاوي دوه 15 دي دي ویل کوم درې مې بچی دي نور یو خدا ده یو ځای ما 15 کاسا دي نو 15 دي دي ویل دا 25 ورځې زمونږ د نور شللې ورته نه تا نه مونږ 2.5 نه اخلو وینا ان په 2.5 اخلای اخر کې په دې پیسو کې چې تلو نو دا هغه په غډیر اصرار سره ماغه ته خیر ته 1000 روپۍ ورکو وی دې چې 1500 راته چې 3 ورځې په میاش کې کوم پسې دا څه غیرتی سړی وي نو چې دا څه غیرتی پلار وي چې هغه خپل د بچو د خرچې ځان نه خلاصي زه د بچی نه بیا خدای شیخ الهند جوړي ګره ښا دی بچی نه خدای بیا کار اخلي او کنه ما ته ویل دولس دی راوړ دی ته دا ډوډۍ باندې وګران دي د مدرسې کې حضرت عمر مولوی صاحب خیرات غواړي خوري به دې څکه ما داخله کوله دو ځامن یو سړي داخل کو خو غټ شیخ الاسلام د ځان نه جوړ کړو یو ځوی مې سو پیسې وتا په دې بچی کو 2000 روپۍ خرچه راځي ما ته یو 500 روپۍ کو مې ته څه کوي ویجی زه خو سکول کې پرنسپل یم دا خو ماشاءالله پرنسپل صاحب د خدای خزاتي د علم شروع کو زمون خو به داسې پرنسپلانو سری نو ما ورته وی چې ته پرنسپل کم ګریډ کې 19 ګریډ راته یاد کو نو دا خو تاسو ته پدې چې 19 ګریډ کې زما خیال سره 1,20,000 روپۍ تنخواه او په خوده یې کې نو کزه تاسو ته یم دا مولوی سے مان تحمید الله جان سے په محفل کې من پاغه باندې دي 500 روپو نه زیات تشلو نو ما ورته زه خیر دې بچیا ته چې په 500 روپۍ د ازوی دا ساتم دې د ختمي مولا جوړي سبب کوسو په کوسو ګرځي د مولا عالم نه جوړيږي خدا سي باري به مطرح کې نیولي او ور بډزي چې تاسو غنیکه چې مړو نو ما څنګه خو نه ختمونه ریزرف راته دي لسم کې به لسی باري ویلي څومره در باندې خرج کما نو به داسې ختمونو والا مولیان به جوړیږي ستاسو زامنو تیار نشو اوسم دا هغه دوه زامن دي په مدرسه کې او 1500 ما وی قسم دی کما چرته د پیسو د وجه طالب واپس کوله نو ستاسو د دوه زامن باندې واپس کړو خدا پیسو د وجه ځنه واپس کو ته خپل په دې بچو باندې فکرمند شه یوازې بچی نه دا پیسې دا هم په دې بچی باندې خرج کوه چې دا په دې باندې خرج کوي راځه دې مولا ته پوس کو یوازې دا نه چې ستا بچی سره یو بل بچی کا یاره مولوی چې ما ته یو بل بچی زه به داغه خرچوم چې څومره کېږي زه به خرچ ورکوم ما تاسو ته د مخلوق کې بچی مختلف قسم چې تاسو قسمه بچی ته د ښکای کنه ګوره د دې مثال اساس د حتاوی سے د ځل چا تاسو کړو ورته حضرت آپ تو یہ مدارس سے بڑے بڑے لوگ ابھی پیدا نہیں ہوتے ہیں پہلے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے ابھی آج کل تو یہ اتنے بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں یہ کیا وجہ ہے
مدرسو د لوی لوی خلک ولې نه پیدا کیږي وي تانوی سے برته عجیب خبره کړې ده زهره भाई तुम हमें कौन सी बीज देते हो तुम ته کم تخم راکای تخم نه خط تخم راکا او په دې تخم باندې بیا مهنت وکړه نو دې نو به بچي پیدا کیږي نو ته چې کم مال استاغه بیکار بچي دې ته ماته غرا کوي او چې یو ځل لا غرا کوي او بیا دا غي خیال نه کوي نو دې نو بس شیخ الهند او شاه ولی الله به جوړ شي ته خو زمیدار خلک چې فصل یو کړو د فصل به څومره خرچه پکې نو اله په فصل زمکه نه راوځي نو چې ته مدرسې ته دغه څه بچي دا کا او بیا په دې باندې خرچې مرجه مکو د بیا د مرته قوم ساته او زه خدا مولوی صاحب ثواب زیاتیږي او ته خو چې د غم دی د شکړې د مولوی صاحب تاواله کړي داسې مکوي ستاسو بچی نه قیمتي دانه چې جوړیږي نو د دې بچی فکر باندې دې سره د بل بچی فکر وکا چیرې مولوی صاحب ماته وخت یو بل بچي دو بچي درې بچي څلور بچي څومره چې کیږي ما څخه د مدینه منورې صحابه بچو ای به یو چا طالب بازیګر کور ته به ډوډۍ لبوتو چا به 15 بوتل چا به 10 بوتل ابو هريره سے وای خدای پاک دې جعفر صاحب سره خو کی اتیا طلبه به د کور ته بوتل او د پاتیا او طالبانو باندې ډوډۍ خورول اتیا 80 طلبه زکه هو خدای د اسمان نو هیراولې کړه پیغمبر ته وی پیغمبره د جعفر یو سو خو یو ندی دا اپداو کا ته اپداو کوي پیغمبر علیہ السلام جعفر سے راو وخت دا دې سو خو یو ندی چې اسمان نه خدای ماته واهره لیږي چې د خوینه اپداو کا وی قربان دا خو پټه خبرې وی خو خدای درته خې ته قدر ته نه وي مده خدای به درته وي زما یو سو خو یو ندی یو خو می دا چې ما چرته شرک نه دی کړی شرک به چرته نه کړی ځکه زما عقیده دا چې د الله نه ما سیوا نو نفع د ضرر مالکان نه دي نو ما تر اوسه شرک